अस्सलाम वालेकुम नन प्रोग्राम के उमू खबरें को दरोजे मुबारक अमियाश था और ग्रानी कमू गुरु नागा बिल्कुल आसमान ता रसीदली दा पदी ग्रानी हवाले सर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पर इस्लामाबाद के दरनो के यो इजलास हम करे दे पागा इजलास किसो पदी टोलो खबर और तिरदे पारा मुसर बाखबर खबरियाल सैयद कबीर अली शाह मौजूद है। कबीर से वेलकम मनना सबा रोजा दा और चूंकि तास्तो हम पता चिकल रोजा राशिनो दे चिकम दुकानदारान दी तो खमोका मेलाव शी द सीजनो ग्रानवलो नो सगणी तासो सुहेल अफरीदी चिकम इजलास करे नो बागी के अवाम दे पार सर रिलीफ थे ډیره مننه ماشاءالله اجلاس ته خو بعد کې راځو دا ډومبنه روزه نه ده چې موږ دا وایو چې بس اسلام آباد کې اجلاس کړی نو څه کمې او پریډونو کې راشي دا موږ ګورو د 1300 کلونو راسي چې روزه کله هم راشي نو موږ وایو چې زموږ خلکو کې به مسلمانۍ راشي نو قیمتونه به لږ کم شي که تاسو وګورئ روژې راتلو سره سم په بازارونو باندې یو رش جوړ شي د روژې نه مخکې یو 2-3 ورځې چې ورته کله وي که نه نو یو رشي ټول مارکیټونو کې ذهني خلک سودالي وي روژه را روانه ده بیا شي نه ګرانېږي البته پکار دا وه چې دا مسلمان ملک دی چې دلته روژه راتلی او په روژه کې لکه هغه ګټې نه کولې چې کم مطلب مونږ وایو که نه چې دې ته نه بس پوره یو دغه جوړ کړي دلته کې که زه خبر وکړم تا ته په دې نږدې یونیورسټي ټاون کې یو دکان دی او سټور دی هغه چې کم دی نو په روژه کې د خپل قیمتونه چې کم دی مکمل لاندې راولي واحد یو سټور دی چې هغه قیمتونه لاندې راولي نو موږ ولله ځو اکثر لا موږ ته کوېسچن کوو په هر رمضان کې چې کم دی موږ ورشو ورته وایو چې ټول مارکیټونه ټول دکانداران ایون هول سیلران چې کم دی هغې قیمتونه بر وځي ته یې ولې ښکته راولې دا لکه دا وجوهات څه دي او وایي چې موږ ټول کال ګټه کوو او ښه ټیک ډاک ګټه کوو نو که مونږ پکې یو میاشت ګټه ونه کړو لکه څه چلو شو ټیک ده خرڅو خو مطلب لکه چې په کم ریټ راغلی دی پایې تاوان خو راته نه کوي که نه خو نقصان هم راته نشته دی ټیک شو نو لکه هغې بیا باکې د رمضان پیکیجز جوړ کړی نو لکه مونږ زمونږ د دې خبرې مقصد دغه دی چې لکه نورو له هم پکار دی چې روژه راشي تاسو قیمتونه ارزان کوي اوس مان هغه ملک نوم هیر دی چې کم ملک دی خو چې هلته کله هم داسې څه الان کې مسلمانان پکې ډېر کم دي خو چې روژه راشي نو هغې ورته ریټونه کم کی او چې کم زموږ خپل مسلمانان دي چار دي خي او کور دي ودانې چې قیمتونه د یو په ډبل کی نو اوس نه پوهېږو سهیل افریدي خو اجلاس کړی دی خو سهیل افریدي خو چې د اسلام آباد نه راشي که نه یو هفته خو د هغه ځان له په اسلام آباد کې اجلاس کې بس همدغه و چې قیمتونو باندې به کنټرول راولي منیټرنګ به کېږي دا به کېږي هغه به کېږي خو دا منیټرنګ یې صرف په خوله باندې کېږي لګیا دی په ظاهره باندې مونږ په بازارونو کې دا شینه نه ګورو دا زر ته خبره کوم که نه چې د 1300 کالو راسې همدغه سلسله روانه ده په ظاهره باندې په خوله باندې وشي بس منیټرنګ به یې دی ته به سیسټم یې خولی کېږي بازار کې به دومره چې کم دی زمونږ کسان ګرځي او چاپې به لګوي او هغه به ګوري چې چا ریټونه نو دا چاپې خو د ډېر ټایم نه لګي دا ریټونه خو د ډېر ټایم نه روان دي دغه ریټونه به څوک کنټرول کوي او نه دی چې ټیمونه جوړوي او دې سیکیورټي فورسز ته وایي دا ونه وایي د ډي سی او اے سی څه کوي دغه صورتحال دی د ریټونو د کنټرول کولو او دغه شیانو صحیح کبیر صرف دې نه علاوه چې کوم اوس غریب خلک دي یا چا چې روزګار نه هغوی دپاره څه داسې پیسې یا څه صوبایي حکومت طرف ته چونکې شهباز شریف مونږ نوی خو ما په خیال 12,500 یا 13,000 سمثینګ داسې دي غریب خلکو دپاره هغوی دا پیسې منظوري کړي دي نو ته څه ګڼې چې سهیل افریدي به پیسې منظوري کړي ستا څه سوچ دی یا ما ته خو لګي چې اوبه کي څه دومره هغه خو نه دي لږ ډېر رحم خو به وي که نه زړه کې مشال یو خو زه دا خبره کوم چونکې هغه خو په حکومت کې دی ټیک شو چیف منسټر دی نو هغه له پکار ده چې هغه لږې ډېرې ډېرې ورکړي موږ دا نه وایو چې د حکومت د خزانې نه دې ورکړي د خپل طرفه دې ورکړي دا خو یو ښه کار دی خو خبره تاسو که د غریبانانو دغه چې څنګه مطلب وفاقي حکومت کې پرایم منسټر شهباز شریف اعلان کړی دی چې زه به ورکوم نو پکار ده چې زموږ د صوبې وزیر اعلی هم وکړي او دا نه چې موږ دا وایو چې په دې کې د یو بل سره په ضد شي دې کې سیاست نه دي کول پکار په دې باندې په ضد راتلل نه دي پکار نه بټ په دې خبره کې کو ضد کې راشي نو ښه نه ده عوام ته به لږونې فایده میلاو شي نو دې بیا ضد بل طرف ته وړي که نه مشال خبره دغه ده که نه صحیح زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې لکه مونږ لکه کار به یو کوو او ضد به بل خو وړو نو لکه دغه شي کې بیا سړی خراب شي بیا وزیر اعلی به هم نه پوهېږي چې زه څه وکړم که نه ځکه چې الریډي په خپلو پاټو کې دومره نښتې دي چې نو صورتحال ډېر ګډوډ دي خو څنګه چې تاسو خبره وکړه پکار ده
ځکه چې په هر ځای کې غریب خلک شته او درنه ختمه شوه که نه؟ درنه څوک وایي چې ختمه، څوک وایي چې شته، خو دا چې څوک په موټروی یا په جي ټي روډ باندې نه موټروی خو چونکې کولاو شو چې څوک ګوره د دې پته نه لګي مشال دی در سهار نه در 2 بجو پر روډ کولو پرېږدي بیا اچانک روزي روډ بند کړي. صحیح. نو لکه دا به زه دا وایم چې په دې باندې اعتماد نه دي کول پکار، کېدای شي روزي سیسټم بدل کړي، روزي ماتې نه بعد روډ بند کړي. او ایشه دوی خو دا هم ویلي که نه چې موږ به سحري هم دلته کوو، افطاري به هم موږ دلته کوو. نو څه شول دا ولې دا دونه زر درنه ختم؟ آیا مذاکرات چې کوم هغه کامیاب شول؟ مذاکرات په دې باندې نه کامیابېږي چې زه ووایم چې یاره زه به روډ بند کړم او ماته به روډ بیا به زه روډ هله کولاومه چې کله. ګورئ تاسو که یاد شي نو خان صاحب څومره لویه درنه ورکړې وه. په هغه درنه کې بیا پکې ښه وال ټکول هم شوي دي، شلینګ هم شوی دی، کسان هم پکې مړه شوي دي. ایون هغې نه بعد چې کله علي امین تللی و وزیر اعلی و، علي امین اسلام آباد باندې چړهایي کړی و، هغې کې بیا کسان مړه شوي. زمونږ بدقسمتي به زه دا ووایم چې هغه دا ده چې زمونږ چې مري نو غریب سړی پکې مري، د غریب سړي بچی پکې مري لګیا دی. یو مې هم پکې ونه کتو چې د ایم پی ای بچی تلي، د ایم این ای زوی تلي په پروټیسټ کې. چېرته دي د هغې بچي چېرته دي؟ هغې ولې دا تحریک نه چلی چې زما غریب، زه د خپل ولس نه هم ګیله من یم په دې باندې. زمونږ ولس وایي که نه اوس ګوره روژه را روانه ده، قیمتونه د یو په ډبل دي. دا ولس د دې له روزي د خپل حکومت خلاف دی، روزي په صوبه کې د خپل حکومت خلاف د احتجاج وکړي چې بھائی موږ در سره اسلام آباد ته ځو، موږ تاسو سره په احتجاج کې وال ټکول خو لګیا دی. خو دا ته خو ماته په صوبه کې ریټونه د یو په ډبل لګیا، د دې به څه کېږي؟ په دې باندې دې احتجاج نه کوي. خو زمونږ ولس به پوهېږي څوک، زمونږ ولس ته که دا خبره کې نو هغې وایي چې نه مونږ خو ټیک ده په خان صاحب باندې ته مړې، خان صاحب سره مینه کې، عشق کې، هر څه کې هغه وکړه، خو ځان ته خو هم سوچ وکړه که نه ستا نوکریانې نشته دلته، ستا روزګار نشته، ستا کاروبار ولاړ دی، شینه در باندې یو په ترپل شو، نو د دې حل به څوک روباسي؟ د دې حل چا سره نشته، د دې سوچ چا سره نشته. خو بس صرف دا دی وزیر اعلی صاحب راشي بیا به څه؟ وزیر اعلی صاحب به موږ دا ووایو چې خلک وایي که نه چې اسلام آباد ته چکر لزو، نو موږ به دا ووایو چې زموږ وزیر اعلی صاحب به خیبر پښتونخوا ته په دوره باندې کله راځي، چکر له به کله راځي. نو چې هغه چکر له راشي نو هر څه به کړي. اوسه پورې ټول فایلونه بند دي، ځکه چې ستا د صوبې وزیر اعلی شته دی نه، نو هر څه خو د وزیر اعلی د لاس نه وځي که نه. نو که زه دلته کې 100 چغې ووام، زه د عوامو دپاره 100 مطلب دلته کې پروټیسټ هم وکړم، زما د صوبې وزیر اعلی دلته کې نشته، نو په څه فرق به پروزي؟ څنګه چې مریم نواز وایي چې یاره که د پېښور تاسو لارې هم بندې کړئ، هر څه بندې کړئ، په موږ باندې څه فرق پروزي لګیا دی؟ نو عوام له راویښېدل پکار دي، چې چا له ووټ ورکړی د هغه خلاف ودرېدل پکار دي، چې بای په نور شي کې خو سره مونږ کمپرومایز کوو، خو کم از کم دا مبارکه میاشت چې کومه ده. او زه دې دکاندارانو ته هم وایم چې خدای دپاره ټول عمر هم ګټې کړي دي او ګټئ، په ګټه کې تاسو څوک نه منې کوي، خو په دې روژه کې کم از کم دومره ګزاره وکړئ چې د غریب سړي هم دا خواهشات دي چې زه د خپلو بچو دپاره سدال یوسمه، لوبیا یوسمه، وریجې یوسمه. لکه خواهشات ګوره د هر چا شته دی، نو دومره ګزاره دې وکړي چې یو غریب سړی یا د غریب سړي بچی نهر پاتې نشي. صحیح، ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکول. امید کوم تاسو زموږ پروګرام خوښ شوی. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. د نیکسټ پروګرام پر اجازه غواړم. د الله پاک.